یعنی د متن مصنف د محشي حالات علامه تفتزانی سے بالا تاسو خدمت کې مو ویلي وو دا ماتین چې دی د دنوم د امام عمر نصفی سے پرانه می چې کوم دی هغه امام عمر بن محمد بن احمد نصفی دی سره ملي عمر بن محمد بن احمد نصفی او د دنوم عمر بن محمد بن احمد النصفی دی نصف او نقشب دا یو شی دی د ماورا النهر په علاقو کې یو علاقه ده او دې الته پیدا شوی په 462 هجری په 462 هجری کې او دې وفات شوی دی په 537 هجری پیدایش کله دی 462 وفات کله دی 537 پېښو په دغه په معتبرو اساتذو کې دوه غټ استادان دي نورم دي خدای دوه په کې غټ دي یو امام فخر الاسلام بزدوی صاحب دی څوک دی فخر الاسلام بزدوی چې اصول بزدوی لیکلي او دویم د کشر د امام فخر الاسلام بزدوی وفات 482 کې شوی دی ما دا ګوره اسی بس فاینټونه لیکي او د کشر د امام ابو اليسر البزدوی دا ابو العسر بزدوی دی هغه کشر یې دی ابو اليسر البزدوی هغه د دویم استاد دی هغه په 493 هجری کې وفات شوی دا نه لري سبقونه ویلي بلکې ویل کېږي چې د کتاب العقائد النصفیه د استاد اصول الدین د ابو اليسر بزدوی د کتاب نه تلخیص سند اصول الدین نه تلخیص دی د تمرګرو کتاب چاپ کړی دی اصول الدین ودا دغه د کتاب اصل کې چې کوم دی تلخیص دی او بعض علما اگر چې دا وایي چې د عقائد النصفیه اصل کې دا فهرست دی د تفسیرات الادله لپاره د دې متن کې چې کوم عقاید دي دا فهرست را جدا کړی د جانا تفسیرات الادله فی اصول الدین د امام ابو المعین نصفی ابو المعین نصفی په 508 هجری کې وفات شوی نسب په نوم ډېر عالمان تیر شوي دي ښه نو د مشهور استادان دا شاګردان یې ډېر مشهور او دوه شاګردان یې تاسو ته ذکر کوم یو د خپل زوی دی امام ابو اللیث درې ذکر کوم یو امام ابو اللیث سنومینی امام ابو اللیث نصفی دا د شاګرد زوی او دویم صاحب د هدایه امام مرغینانی سے د شاګرد بلکې مرغینانی خو په دونه مینو چې هغه خپل استادانو په حدیثو کې ذکر کړی دي نو محدثین او اساتذه کې لومبني ذکر د امام نجم الدین نصفی سے کړی ابو حفص نجم الدین عمر نصفی دا ذکر یې پکې کړی پېښ په بیان او بل دریم شاګرد علامه کاسانی سے دا بدایع الصنائع فی ترتیب الشرائع چې لیکلی دی علامه کاسانی سے شمس الدین کاسانی هغه د شاګردانو کې شمار کیږي کتابونه د ډېر لیکلي د په کتابونو کې تفسیر اوس په 15 جلد کې چاپ شوی دی دا غینون التيسير فی التفسیر سنمي التيسير فی التفسیر دا د غیرو منی جلد دی التيسير فی التفسیر دا ما په 40000 روپے باندې اغوسته او ما دې کې د حالات تاسو دې ته بیانوم دا د ډېر منی کتاب دیم کتاب فقه باندې او لغت لیکل دی طلبه الطلبین نسینون دی طلبه الطلبه دا مې کتاب دی او دریم کتاب دا چې دی الخلافیات فی الفقه دی منظومه ده نظم د خلافیات نظم کړي په هغه کې د امام ابو حنیفه سره د صاحبانو په کومو مسلو کې اختلاف دی د صاحبانو په خپل مس کې په کومو مسلو کې اختلاف دی د شیخانو په کومو مسلو کې اختلاف دی بیا د ائمه الثلاثه د امام ظفر سره په کومو مسلو کې اختلاف دی المنظومه فی الخلافیات او بیا د دې ډېر علماء شریک کړي دا کتاب هم چې کوم دی چاپ شوی العقائد النصفیه د بل اهم کتاب دی دام تاسو مخه د دې ذکر وکیږي د اشراف تفتزانی سے لیکل ده په تاریخ د دې کتاب د سمرقند په حالات وګر چې غړي انګړي چاپ شوی دی پوره مخطوطه نشته دا غینون دی القند فی ذکر علماء سمرقند قند خو پیژنې کنه چې د ګلاب د پاڼو ګلونو نو واغستري شي مربع ته جوړ شي قندم چې دا خړل کی مانو سره ها قندم نه دی خړل زمونه تاسو بیسته دی خړل القند في ذكر علماء سمرقند بيش قد تخرج يجيب للاشه يروي قد من اللي نما ده قند دركيه بالکل مزیداری بيش ريش شيراي بگي او د ګلاب دا ګورونو لا پانی بگي وځي کړی دا بگي مې ده شي ډېر مزیدار خوند دی القند في ذكر علماء سمرقند فتاوی نصفین د مشهوره ده دا غینه علاوه کم از کم چې کوم دي د سلو نه زیات کتابونه لیکلي دي خپل زمانه کې مشهور محدث محقق او د ډېرو کتابونو مؤلف د متن به ان شاء الله تاسو خدمت کې پڑھاوي پېښ وکړي او شرح به د پاسه د علامه تفتزانی سے پڑھاويږي تاسو د موي چې پیدایش په 462 وفات په 537 کې شو او لقب ابو غنیت ابو حفص
لقب المفتي الثقلين او نجم الدين ده په داسې و پیریانو انسانان دوانه کې ناسته او فتوا به پیریانو غوښته ځکه د لقب دی مفتي الثقلين او نجم الدین دیم چې کوم دی لقب دی عمر خپل نوم دی پلار نوم محمد او نیکه نوم احمد او نسبت نسبی دی دغه نقشت د علاقه او په سمرقند او ماورا النهر کې خبره باندې پېښ وکړه بس دا د مختصر حالات شو سبحانه و بیا کتاب شروع کیږي وخت